نو دی بل اعتراض په قرآن وکړو. نبی اسلام ته وی چې د الله پیغمبره ته چې وایې دا قرآن د الله قرآن دی، د الله کتاب دی، نو الله خو ډېر لوی ذات دی، نو په دې قرآن کې الله پاک جهو د مچ او د ماشي او د جولاګي دا مثالونه ولې بیان کړي دي؟ په دې الله شرمېږي نه؟ واړه واړه مثالونه، الله ډېر لوی ذات دی، د الله د شان سره دا نه ښایي چې دی دا واړه واړه مثالونه بیان کړي. حالانکه قاعده دا ده چې مثال دا د ممثل له د وضاحت لپاره راځي. نو که په وضاحت په وړوکي څیز سره کېږي که په غټ څیز سره کېږي. لکه یو کمزوري شی دی نو د هغې مثال خلک د یو کمزوري څیز سره ورکوي، د مچ سره ورکوي، د ماشي سره ورکوي. یو کمزوری کس دی خلک وایي دا چې کمزوری غوندې کس د ماشي په شان دی وجود دی، او چې غټ کس یې ښکلی مزېدار نو خلک وایي غټ د غر په شان وجود دی. نو د هغه مثال د غر سره په دې وجه ورکوي چې دغه وجود غټ دی، او د دې کمزوري کس مثال د ماشي سره په دې وجه ورکوي چې د وجود چې کم دی کمزوری دی. نو په مثال او ممثل له د دواړو کې هم مطابقت ضروری دی. نو الله جل جلاله په قرآن کې دوه مثالونه بیان کړي، نور هم ډېر بیان کړي دي، خو یو مثال یصلحه الذباب شیئا لا یستنطق منه ضعف الطالب والمطلوب. الله پاک فرمایي چې د کافرانو د خدایان چې کوم ځان له د ګټو نه جوړ کړي دا دومره کمزوري دي، خو د دې نه مچ چېرته یو څیز وتښتي نو دوی دغه مچ دغه څیز نشي واپس اخیستی، دومره کمزوري دي. او یو مثال دی د جولاګي ورکړل چې اتخذت بیتا ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. الله پاک فرمایي چې دا جولاګي چې کله کور جوړ کړي نو په ټولو کورونو کې کمزورې کور دا د جولاګي دی. او دا مثال د کافرانو د چې کوم ځان له خدایان د ګټو نه جوړ کړي دي د دې سره ورکړل چې څنګه د جولاګي دا جاله دا څنګه کمزورې ده. جولاګي جاله چې کوم ده په دې کې سړی د ګرمۍ نه نشي بچ کېدی، د یخنۍ نه نشي بچ کېدی، خو چاوله یو جوړ را پرېښود نو جولاګي سره د جالې چې کوم دی کته پروت دي، دومره کمزورې دی. او که معمولي سیلی پیرانه نو جولاګي سره د جالې کته پروت دي. نو الله فرمایي چې څنګه دغه جولاګي دا جاله کمزورې ده نو دک شان د کافرانو د خدایان دومره کمزوري دي. که الله رب العزت معمولي عذاب په دې باندې راغی نو نه د خدایان د بوتان خپل ځان بچ کولی شي او نه د خپل چې کوم دې ته سجدې لګي د خپل د دې چې کوم عبادت کوي کوم خلک کافران مشرکان نه دا مشرکان بچ کولی شي. نو دا مثالونه چې الله پاک ورکړي دی الله پاک دومره لوی ذات دی او دې دا وړه وړه مثالونه ورکړي. حالانکه قاعده ده چې کوم شی وړوکی دغه د وړوکی شي سره مثال ورکول پکاري، او چې کوم شی غټي دغه مثال د غټ شي سره ورکول پکاري، او مثال دا چې کوم شی سره مثال ورکړي دغه د وضاحت لپاره. او قرآن او حدیث کې هم اکثر ځایونو کې الله پاک مثالونه بیان کړي. یو کس یو طالب راغی او خپل استاد ته وی استاد جی د الله اکبر څه معنی ده؟ هغه ته الله پاک ډیر لوی دی. نو هغه ته سوره لوی دی، هغه ته ډیر لوی دی. نو بیا ورته وی سوره لوی دی، زما ستا په ذهن کې نه راځي ډیر لوی دی. هغه استاد یې پوه شو طالب خو خيار دی خپل ځان پوهه کول غواړي. بیرازه بچی تاسو پوهیو موسو نو بوته د سمندر غاړه ته او وړه غوندې کندوړه وته وکنسته ورته یو بچیا دا غون سمندر د کندوړه تر واړه د کندوړه کې راوړ. هغه حضرت د کندوړه کې سمندر نه راځي. نو هغه څنګه چې په دې وړه کندوړه کې د لوی سمندر نه راځي نو دک کشن زما ستا په دې وړو دماغو کې د الله د لوی نه راځي. د الله خدای د الله لوی دغه به سوچ نه کوي. نو دا د الله د لوی زما ستا په ذهن کې دک شانته نه راځي څنګه چې په دې وړه کندوړه کې سمندر نه راځي. نو ګوره داغه د دماغ او داغه مثال چې کوم دي د کندوړه سره ورکو او الله ډیر لوی ذات دی داغه مثال د سمندر سره ورکو. نو په مثال او مسله دواړو کې مطابقت ضروری دي، دواړه به یو شان دي. چې کوم شی وړو کې داغه د وړو کې سره مثال ورکړي او چې کوم شی لوی وي نو داغه د لوی سره مثال ورکړي. نو دا مثال ورکون کې په دې کې د مثال ورکون کې د پارس شرم نشته دی او ډیر اوچته مرتبه والا کسي او هغه د وړو کې مثال د وړو کې سره ورکړي نو په دې نه شرمي. نو دې کافرانو د اعتراض کو چې الله پاک د جولاګي جاله یاد کړل، جولاګي یاد کړی دی او ماشي یادي مچ یادي. نو په دې الله پاک شرمېږي نو الله پاک جوړه جواب ورکړل ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نشرمېږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا سمثال ما سمثال بعود وطن د ماشي فما فوقها یا زیات معمولی د ماشي کو د ماشي مثال الله پاک ورګي کو یا زیات معمولی د ماشي د وړو کې مثال ورکړي. په دې دوړو باندې الله پاک نشرمېږي ځکه چې دا مثال الله د دې لپاره ورګي چې دا خبره واضح شي. نو کو د خبرې وضاحت په وړو کې سره کېږي کو په غټ سره کېږي.
خو د الله مقصود دا دی چې دا خلک پوه شي په دې مثال باندې او دې ته دا خبره واضحه شي. نو هغه وړوکي سیزي او کلوي سیزي الله په دې نه شرمېږي. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نه شرمېږي ان یضرب دا چې بیان کې مثلا ما سه مثال بعود وطن د ماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینه. فاما الذين پس ها کسان امنو چې ایمان راوړی دي فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق چې دا حق دی دا مثال حق دی من ربهم زمون د دوی د رب د طرفنا. واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله څه اراده د الله پاک بهذا مثلا په دې مثال سره. د کافرانو د اعتراض کو چې الله پاک دا مثال ورکړل د دې مثال د الله پاک څه مطلب دی. نو الله پاک ولا جواب ورکو یضل به کثیرا. الله پاک فرمایي چې په دې مثال سره یضل به گمراهګي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورګي الله پاک به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلکو ته. ډیر خلک الله په دې مثال سره گمراهګي چې په کې سوچ او فکر نه کوي دا مثال غلط دی. لا یعذ بالله دا څنګه چې کافران دي او مسلمانان چې په دې کې سوچ وکړي فکر وکړي نو په دې د ایمان درجه چې کوم نه نور اوچتي. یو چې قرآن کې سوچ او فکر کوي. نو یضل گمراهګي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورکوي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلکو ته. وما یضل به او نه گمراهګي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان. فاسق د الله پاک د فرمان برداران چې څوک اوزي د الله پاک نافرمانی چې څوک دي ته فاسق ویل شي. نو کامل فاسقان دا کافران دي او دلته هم د دینه کافران مراد دي چې په دې مثال سره نور څوک نه گمراهګي او صرف کافران په دې مثال سره گمراهګي چې دې سره د عقل چې کوم دي غلط اعتراضات. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نشرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما سمثال بعود وطن دماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینا. فاما الذين پس ها کسان امنو چې ایمان راوړل فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا. واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله چې څه اراده د الله پاک بهذا مثلا په دې مثال سره. نو الله پاک وی یضل به گمراهګي په دې مثال سره کثیرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورګي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلکو ته. وما یضل او نه گمراهګي به په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان کافران به گمراهګي. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نشرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما مثال بعود وطن دماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینا. فاما الذين پس ها کسان امنو چې ایمان راوړل فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا. واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله څه اراده د الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره یضل به گمراهګي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورګي به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلکو ته. وما یضل به او نه گمراهګي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان کافران.